جی بسم الله الرحمن الرحیم. زما محترمو، کور آبادیږي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک اخلاق سره. چې کوم کور کې د الله د پیغمبر خسته اخلاق وي، د هغه ژوند وي، د هغه طرز زندگی وي، سادگی وي، قناعت وي، صبر شکر وي، نو هغه کور باغ او بهار وي، د جنت باغ وي. او چې کوم کور کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ژوند نه وي، طور طریقې نه وي، که چاهے هغه کور کې ډېر هم ټایلونه لګېدلي او ډېر هم ماربلې او ډېر هم چمک دمک وي، خو هغه کور الله ته نه دی خوښ، خو نه په هغه کور کې برکتونه، مینه، محبت راځي. نو الله رب العزت موږ له توفیق راکړي چې موږ د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اخلاق او د هغه ژوند په خپلو کورونو کې راولو. او دا به راځي علماو سره ناسته باندې، کتابونو کتو باندې، خپل کور کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ازواج مطهرات او د صحابیاتو طریقو د هغې ژوند بیانولو سره به دا ژوند راځي په کور کې. نو الله یې موږ زنانو هم توفیق ورکړي، نارینهو هم الله توفیق ورکړي چې موږ خپل کور کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ژوند د دې بیان کوو، د دې ذکر کوو. انشاءالله کور به آباد وي.